سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. زما قابل صد احترام دا زڑی مینی پا دین مانے مین غیرت مندو مسلمانانو، تاسو قابل صد آفرین یئی او تاسو دغا عظیم مسائیو تا سلام پیش کم کہ تاسو دی علاقی تا زڑا میں نوی خودویم چی دا دینم مثالی میرا پکارا لا ذکا چی دی خلقو دا ختم نبوت دا عقیدی سره دا کم محبت اظهارو کو دا زمونگ دا طول نو خار ذلی دا پارا یو نمونه دا، یعنی دیش پینزه دیش کالا راسی خود گورم چی دا دیزی آغا عاشقان او پتنگان دا پیغمبر علیہ السلام دا عقیدی ختم نبوت دا پارا خپل دا جان مال دا لگولو نا دریغ نکی، دا خپل مرکز دا تحفظ ختم نبوت با آواز سرا دا دی ملک ہر کونی تا رسیدو تا تیاری. مرحوم جناب ڈاکٹر بدیع الزمان سے ٹولو وی اللہ دی داغا پا قبر رحمتون وری او داغا سرے او بل ملگرے مو نمی ما معلومالو کوششو کو، لیکن ماسٹر صاحب او دریم ورسرا زمونگ دا دارلوم حقانی فارغ التحصیل ستاسو دا علاقی نامور عالم دین حضرت مولانا عبدالباقی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ دی دا دی ٹولو مڑو پا قبرونو مانی لا متناہی انوار و برکات نازل کی. سیو بہترین نظم او یو مثال تاسو تپریخ دے. ما اسم دا ڈاکٹر سے زامنو تووی چی دا پلار لارا پری ندائی گوری زمارونو دا نسبت دیر لوئے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا ناموس داغی چوکیدار جوڑے دل، داغی دربان جوڑے دل. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چے سحر ما خام با دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس دا مستفید کی دل او دا وحی اولین مخاطبین مغیو خواہی با دا پیغمبر علیہ السلام چوکیداری دان دا پار لوی اعزاز او دا فخر باعث گڑلو. احادیث تی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوزے تلاڑو زان تا یوازی او صحابی با پیور پسی اور عزیز تاسو سر بار چوکیداری کو او باہر با دروازہ مانے کی ناستو او دا پیغمبر علیہ السلام واپسی پوری التبا دا پیغمبر علیہ السلام دا ذات اقدس او دا رسالت اگا پروانی پتور مانی علتا موجودو. زمارونو دا پیغمبر علیہ السلام زمخا دا ٹول کائنات آباد دے. پیغمبر علیہ السلام دا پارا اللہ دا ٹول نظام جوڑ کھڑے دے. لکہ تازو یو جلسہ کوئی نو پا جلسہ کی یو مشر راغوارئی نو داغی دا پارا لوی احتمام کوئی او که ناگهانا مشر دا توئی چه نرازو نو تاسو برتوئی چه مو خدا ٹول عرض تالا پارا کری
دغه شانې الله پاک دا ټول کائنات زمونږ او د ستاسو خوږ پیغمبر حضور ختم الرسل احمد مجتبی صلی الله ټول وای صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دا ټول کائنات سجاو کړی دی بر و بحر کې چې څه ګورئ او د ځمکې نه واله تر اسمان پورې دا هر څه د پیغمبر علیه السلام سره ګارډ آف آنر پیش کولو دپاره راغلي دي نو زما وروڼو دې دپاره د انبیاو نه وعده اخیستې شوي وه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ پیغمبر علیہ السلام د هغه مرسته او د هغه سره ملګرتیا په هغې باندې الله ټول انبیاو نه میثاق اخیستی دی عهد وعده لکه یو سړي نه ته هغه وعده اخلي نو ورته یې دلته راته ولیکه نو هغه د لیکلو حیثیت شي دغه شانې الله پاک ټولو انبیاو ته ووایي چې نبی آخر الزمان زه راستوم خو که ستاسو په وړاندې رالو نو تاسو ټول به ورته په هغه باندې ایمان راوړونکي یئ هغه ته به هغه تابع یئ دې دپاره حضرت عیسی علیه السلام زمونږ عقیده ده قرب قیامت کې به د دمشق جامع مسجد په مشرقي منارې باندې راکوزیږي اسمان ته اسمان نه به ځمکې ته راځي او په داسې حال کې به راځي چې د پیغمبر علیه السلام امتي به نبوت د هغه مقدم دی د پیغمبر آخر الزمان نه خو لیکن هغه ژوندی دی نو چې بیا دنیا ته راکوزیږي نو بیا به د پیغمبر د امتي په شکل باندې راکوزیږي د وخت د نبی په شکل کې به نه راکوزیږي دا ډېر لوی مقام دی انبیاو کرامو علیهم الصلاة والتسلیمات تمناګانې کولې چې خدایه زمونږ په وړاندې نبی آخر الزمان مبعوث کا تا او ما ته په تیاره نوړۍ باندې د پیغمبر علیه السلام د امتي کېدو شرف حاصل دی تاسو په دې شرافت په قدر باندې ځان پوهې کوئ چې دا څومره لوی عظیم مقام او منصب دی چې د وخت انبیاو د دې غوښتنه کړې ده لیکن الله تا او ما ته بغیر د غوښتنې نه حضور علیه السلام د هغه امتي ګرځېدو لوی مقام او مرتبه نصیب که په دې الحمدلله ووایي زما وروڼو دا ملک پاکستان د لا اله الا الله مقدسې کلمې په زور آزاد شوی دی په دنیا کې دوه ملکونه د نظریې په بنیاد آزاد شوي دي یو مدینه منورې ریاست دی چې حضور علیه السلام د هغې بانی و مبانی دی هغه هم د نظریې په بنیاد جوړ شوی و د توحید د رسالت او د باس بعد الموت عقیدې په بنیاد باندې نو یو د مدینه منورې ریاست هغه د نظریې په نوم د هغې بنیاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام کېښودو بل په دنیا کې زمونږ دا ملک پاکستان تاسو ته پته ده چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زمونږ په گلو او په کوڅو کې دا چغې وې چې پاکستان کا مطلب کیا وایي چې د ذکر فضیلت درته حاصل شي پاکستان کا مطلب کیا نو د پاکستان مطلب دی لا اله الا الله محمد رسول الله چې په هغې کې به د الله وحده لا شریک حاکمیت اعلی او د پیغمبر آخر الزمان نظام به پکې دا ملک ډېر په قربانۍ سره حاصل شوی دی دا د 2 کالو یا د 10 کالو جدوجهد په نتیجه کې نه دی آزاد شوی چې تاسو وایئ چې سن 40 کې د پاکستان نظریه پیش شوه یا سن 30 کې
او بیا سن 47 کې هغه چې کوم دی دا حکومت هغه الله مسلمانانو ته ورکو دا خبره غلطه ده د پاکستان دپاره او د دې ریاست دپاره چې مونږ پکې اوسېږو د دې دپاره د 2500 کالو جدوجهد شوی دی څومره 2500 کاله جدوجهد شوی دی او په دې ټول جدوجهد کې علما سر فهرستو اهل الله او دیندار خلکو په خلکو کې جذبه پیدا کوله چې مونږ ته یو داسې آزاد مسلم ریاست پکار دی چې په هغې کې 100% اسلام وي کنی په هندوستان کې خو د مغلو بادشاهي م تېره شوي وه هغې کې هغه اسلامي هغه قانون وو خو هغه پوره په پوره نو بعضې به راغلل نیمچه اسلام او نیمچه هغه چې دی نو هندومت او نیمچه پکې چې دی نو هغه عیسائیت اکبر راغلو او هغه دین الهي جوړ کو نیمې خبرې د عیسائیت نه راواغېستې او نیمې د هندوانو او نیمه یاره دا ټول خوشحالول غواړي وایي ځکه چې د باچا کار یې د خپل کرسۍ سره وایي یاره زما دا کرسۍ دې مضبوطی کرسۍ یو د الله مضبوطه ده نور چې څومره باچاهان دي هغه خاورو ته غورځېدلي دي دوام صرف او صرف د الله باچاهي ته حاصل ده نو د الله په وړاندې سر منقاد کوي اے باچایانو اے حکمرانانو اے د اقتدار خاوندانو کنی نو ستاسو نوم او نام و نشان بم ختم شي ده فرعون څه شو حامان څه شو شداد چرته لاړو لوی لوی ډیکټیټران او لوی لوی د ریاستونو خاوندان هغه نن خاورو لاندې پراته دي نو د دې قرآن او د عقیدې د ختم نبوت سره چا چې هغه د محبت اظهار کړی دی هغه نشي مړ کېدی هغه ژوندی دی دولت جاوید یافت هر کی نیکو نام زیست کزاگ بیش ذکر خیر زنده کند نام را هغه سړي د همیشوالي دولت موندلی دی چې هغه د نیکنامۍ ژوند تیر کړی دی د نیکنامۍ ژوند څه دی د عقیدې حفاظت د توحید علمبرداري د پیغمبر علیه السلام ختم نبوت عقیدې سره بېلوسه محبت په هغې باندې سر من تن دن هر څه قربانول زما وروڼو پیغمبر علیه السلام ژوندی و حیات و چې بعضې خلک راپاڅېدل او ای دا نبوت دعوې وکړې پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دا خلک راپاڅېدلي اوس به م راپاڅي او تر قیامته پورې خو لیکن ستا او زما کار دی ډیوټي کول چوکیداری کول خلک متنبي کول کله یو راشي وایي یاره حج نشته ایران کې یو راپاڅېدو بهایي فرقه وی حج نشته خانه کعبې ته ولې د یار دی کې خانه کعبه راځئ جوړوو هغې نه به تاویږو او بیا دا بدبخته غلام احمد پرویز او د هغه ملګري لاهوریان په بر صغیر کې انګریز راپاڅول 1857 جنگ آزادۍ نه بعد انګریز وی چې زمونږ خپې په هندوستان کې ولې نه مضبوطېږي د دې لپاره یو وفد راواستولو هندوستان ته د سر ویلیم په سربراهۍ کې وی یاره تحقیق وکړه انالیسز وکړه تجزیه وکړه چې پته ولګېږي دا زمونږ ګامونه ولې نه مضبوطېږي دا خلکو مونږ ولې نه یو ښخ یاره خلک وایي دینداره دي بیا هغوی ریپورټ ولیکلو چې یاره خلک دینداره دي او دینی خلکو پسې روان دي وی یاره په دې دیني جامه کې خلکو سره دو نمبري وکوي نو دی بیا
دا سړی را پاسولو ګرداسپور نه غلام احمد او هغه باقاعده لیکل وکړ چې او زه به په خلکو کې د انګریز تابعداري د انګریز وفاداري د هغې دعوت چلوم او چې څوک د انګریز نه خلاف ځي ای به منع کوم. نو د دې لپاره هغه باقاعده دغه منصوبې باندې انګریز را پاسولو او اول د ځان نه هغه مجدد جوړ کو او ملهم من الله به وي چې ما ته الهام کیږي الله د طرف نه او بیا ورو د الهام نه په مخ کې تلو بیا وی چې زه هغه عیسی علیه السلام یم چې د هغې د راکوزېدو بیان قرآن او حدیث کې شوی دی بیا ځان نه عیسی مسیح موعود جوړ کو رو رو خبره تلو او داوی بدلېدي بالاخر هغه د نبوت دعوا که بدبخته مسلمانان را پاسېدل د هغې خلاف او د ده دا دجل د ده دا زهر د ده دا خبث باطن دا یې د مسلمانانو په وړاندې تشکز بام کولو لوی لوی علماو د دې دپاره ژوندونه وقف کړي نو ما تاسو ته ووي چې دا ملک د لا اله الا الله په زور باندې د 250 کالو جدوجهد په نتیجه کې هغه آزاد شوی دی هغه د ټیپو سلطان د زمانې نه د هغې نه 50 کاله مخکې په دې علاقو کې خلکو خپل ځانونه قربان کړي دي خپل ښځې کونډې کړي دي بچیان یې یتیمان کړي دي د یو محتاط اندازې مطابق د پاکستان حصول لپاره 15 لاک مسلمانانو خپل سرونه بیللي دي 15 لاک مسلمانان هغې خپل هغه وینې تویې کړي دي د هغې په نتیجه کې دا ملک څه ګازره مولۍ نه وه چې مونږ را ماته کوو مونږ ته هغه خولې ته راغلو 15 لکو خلکو د ډېرو زنانو عصمت دریانې شوي دي د هغې عزتونه لوټ شوي دي ناموسونه نو دا وطن دا د دومره لوی قربانۍ نه بعد آزاد شوی دی لیکن انګریز په خپله زمانه کې جهاد ته بریک لګولو دپاره قادیانې را پاسولو او هغه د جهاد منکرو هغه وی د کافر لاره چې نیسي دا د اسلام جذبه جهاد نیسي نو په دې بنیاد هغه د جهاد منکر شو هغه وی جهاد نشته اوس هم ډېر خلک راځي او د دې خبرې بیان کوي چې جهاد نشته کلا وحاشا الجهاد ماض الى يوم القيامه والجهاد ذروه سنامها او جهاد د اسلام کوب دی کوبه لکه اوښ چې بغیر د کوب نه اوښ نه دی دغه شان اسلام بغیر د جهاد نه د هغې تصور نشي کېدی دا بدبخته قادیانې باقاعده د ده دستاویز پراته دي خطونه د سرګودي او د دې علاقې هغه زمانې کمیشنرانو سره هغوی ته یې لیکلي دي چې زه خو ستاسو ډېر تابعدار یم ستاسو ډېر نمک حلاله یم ما دومره کسان ستاسو تابعداره کړل او نور هم لګیا یم دغه کار کوم نو دا د هغوی دجل و فریب و د انګریز خودکاشته بوټی دی او نن هم هغه لګیا دی په مغرب او په یورپ کې ډېر په تیزۍ سره خورېږي زه کله کله د کینیډې او د برطانیې او د دې یورپین ممالک خلکو سره خبرې کوم د هغوی نه چې واورم حیران شم ای دومره لوی جومات جوړ کړی په هغې کې دومره لوی انتظامات دي چې یو مسلمان غلطیږي یعنی تاسو به حیران شئ زمونږ تره شهید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه ټول وایي هغه به فرمایل چې کله مونږه سن 74 کې د قادیانیت خلاف په اسمبلی کې قرارداد جمع کو د حضرت
مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه ټول وای رحمت الله علیه داغه په سرکردګۍ کې اسمبلی نه بهر د دې ختم نبوت د تحریک مشری شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه ټول وای رحمت الله علیه دا هغه نمونه دي چې د دې احسانات دي زموږ سرونو د پاسه د دې د نمونو اخیستو سره زموږ سرونه ټیټېږي د مارونو دغه خلکو ځان روک لیونی کو نو مولانا سمیع الحق صاحب به اکثر وي چې کله مونږ د قادیانیانو خلاف مقدمه لړوله نو ډېر لوی لوی هغه انګریزي تعلیم یافته اپ ټو ډیټ خلک هغه به مونږ ته بدې ردې وي ځکه چې دلته به مرزا ناصر راتلو د قادیانیانو د طرف نه وکالتن اسمبلی کې پیش شو او هغه ښه غټه ږیره وه سپینه او پټکی هم د نربشي والی و او ښه خوشبویي به یې هم لګولي وه او په لاس کې به یې امسا و او چشمې به یې هم اچولې وې تا به وي چې د ده نه غټ مسلمان خو څوک اډوشتلی نه بزرګ جمیل نو مونږ ته به هغه اپ ټو ډیټ تعلیم یافته خلکو وي چې او ظالمانو ده ته تاسو کافر وایي د ده په مخ باندې خو خلک ایمان راوړي نو دا دجل و فریب و د هغوی نو وایي مونږ به ورته وي چې مخکې به خبر شئ صبر وکئ بیا د دې دپاره حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه دوه کسان مقرر کړل چې زه په اسمبلی کې دا مقدمه د مسلمانانو د طرف نه پیش کوم خو تاسو ما ته لیکلي مقدمه راکئ چې زه هغه پیش کم لیکلي مقدمه محضرنامه دوه کسانو ولیکله دا ستاسو دا کوړي فخر دی یو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب چې ژوندی دی الله دې په عمر کې برکت واچوي شیخ الاسلام صاحب او دویم د اکوړي د خاورې د عظیم نډر بېباک او د ختم نبوت په عقیدې باندې سر ورکوونکی مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهداء ختم نبوت اکابرین ختم نبوت نعره تکبیر نو مولانا سمیع الحق صاحب هغه ته هغه یو حصه ورکړه چې یاره ته د دې قادیانیانو سیاسي حیثیت د دوی د انګریز سره تعلق او د دوی پټ دجل و فریب دا خلکو ته دنیا ته پیش کا په دلایلو سره داسې نه ده چې هسې خبره د هغوی د کتاب نه او د هغوی د خط نه د هغوی د خبرو نه به یې ثابتې د ریکارډ نه د تاریخي حوالو نه به یې ثابتې او بل طرف ته مولانا تقی عثمانی ته ووایي چې ته د دوی دینی حیثیت هغه څرګند کا چې دوی څنګه کافران دي د شریعت کوم لوازمات دي چې د هغې انکار د وجې نه په دوی باندې د کفر فتوا هغه بالکل صحیح ده نو دا دواړه کېناستل او په یو څو ورځو کې دننه داسې یو زبردست محضرنامه یو کتاب یې تیار کو چې د هغې توړ د مرزا ناصر پلار هم نه شو کولی بټو مجبوره شو لکه بټو یې دلیل لړی چې دلیل پیش شو نو د دلیل ماتول اوس نه شو کېدی نو خود به خود بټو مجبوره شو بټو یې اوس څوک هم تاسو وی چې ما پیش کوي قادیانانو ته وي نو مونږ خو تاسو ممبران نه وئ بیا مو اسمبلی ته راوستی خو چې تاسو خپله مقدمه خپله نه شئ ګټلی نو ستاسو په سر مونږ څنګه ودرېږو مونږ هم خرابې ځان سره نو مرزا ناصر مختور شو بیا مولانا صاحب وی چې مونږ ته هماغه اپ ټو ډیټ مشرانو او هغه تعلیم یافته خلکو وی چې یہ تو کتیوں کی اولاد ہے یہ تو اولاد البغایا ہے دا خو د زناکارو بچیان دي زری د اسلام نه فارغه وایي دا خو د کافر زامن دي پښتو کې کافر زامن دي نو دا خلک غریبان خبر نی یعنی حیران بشئ ما د مولانا سمیع الحق صاحب ډایري لیکلي دا په الحق کې تقریبا اتیا کستونه سن 74 کې چې کله دغه مقدمه پیش شوه د قادیانیت نو د دارالعلوم حقانیې د شورا اجلاس کې
زمونږ نیکه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ټول وایي هغه اجلاس کې وایي په شورا کې په بانګ دوهل سره ډنکی کې چوټ مانې چې دا دې دارالعلوم هغه بنیاد د ختم نبوت د عقیدې تحفظ دی خلک وایي د دارالعلوم غرض څه دی تعلیم و تعلم دی هغه وایي نه د دې دارالعلوم هغه اولین مقصد د ختم نبوت د هغې تحفظ دی نو تاسو هغه څیز ته د زړې مینې خلک را پاسېدلي یئ مرکزی ایمانیه حقانیه حقانیه مرکزی ایمانیه حقانیه زما وروڼو ما دغه ډایري کې لیکلي سن 53 کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ډایري نه ما دا خبره نقل کړې ده سن 53 کې مولانا سمیع الحق لیکي چې نن زما والد صاحب د غورغشتو باباجي د جیل نه ازادۍ د مبارکباد دپاره غورغشتو ته لاړو نو ستاسو زمونږ هغه عظیم مشران د غورغشتو بابا مولانا نصیر الدین غورغشتوي هغه د سن 53 ختم نبوت په تحریک کې جیل ته تللی دی او د مولانا عبدالحق صاحب د هغه زمانې د تقریر دا اقتباس په هغه ډایري کې نقل دی چې مولانا عبدالحق صاحب حکومت ته وارننګ ورکوي چې او حکومت واورئ زمونږ د دې تحریک غرض هغه حکومت بدلول نه دي نه په مرکز کې او نه په صوبې کې دې تحریک ته غلط نوم مه ورکوئ چې دا د اقتدار د انتقال دپاره استعمالیږي د دې غرض صرف او صرف د اسلام مقدسه عقیده د ختم نبوت دفاع ده د لاهور مال روډ باندې 10,000 کسانو خپلې وینې تویې کړې وې سن 53 ختم نبوت تحریک کې دا کوم ملګري ولاړ دي دوی مهرباني وکړئ دننه مخکې راشئ پنډال کې کښېنئ د جلسې نظم و ضبط مه خرابوئ مخکې راشئ نو زما وروڼو دا فخرم الله تاسو اکوړي ته ورکړی دی چې ټولو نه اول په قومي اسمبلۍ کې د قادیانیت هغه کفر تشت ازبام کولو دپاره اولنی قرارداد ستاسو د دې دارالعلوم حقانیې بانی مولانا عبدالحق صاحب پیش کړو ټولو نه اولنی قرارداد انفرادي طور باندې زه دا نه ویم د اسمبلۍ تاریخ را واخلئ د اسمبلۍ تاریخ په دې باندې دلالت کوي چې مولانا عبدالحق صاحب ټولو نه اول یوازې نو تاسو هغه مولانا عبدالحق صاحب چې د دې علاقې نه منتخب کړو هغه ستاسو د اسلامي حمیت او د غیرت په بنیاد باندې د قومي اسمبلۍ په فلور باندې د اسلام او د ختم نبوت هغه پرچم اوچت ودرولی دی او په دې کې هیڅ قسمه مداهنت او کمې او پسوپیش نه دی کړی بیا دغه قرارداد اسمبلۍ هغه مسترد کو بیا ټول علما را یوځای شو په هغې کې بریلیان دیوبندیان غیر مقلد ټول یو شو د هغه یو چغه وه چې دا بدبخته قادیانیان دا د خلکو عقیدې خرابوي مولانا سمیع الحق صاحب دی الله غني کې رحمت کی د وفات نه یو 2-3 کاله مخکې ما ته یو خط راکړو ما ته وي په دې باندې څه کاروایي وکړه خط چې ما وکتو خط چېرته د پنجاب دور دراز علاقې نه چا ما ته د مولانا سمیع الحق صاحب په نوم راستولی و یاره ستاسو اکوړي کې یو سړی دی او د قادیانیانو ورسره رابطې دي نوم یې م لیکلی و باقاعده او د دې پته ولګوئ کیدای شي چې دا غریب ساده لوح دی د دین نه زمون خلک بې خبرئ او ای په چل ول کې راګیرئ ځان سره د پیسو په زور د نوکرۍ په لالچ کې د تعلیم په لالچ کې دا ظالمان اوس هم دا کار کوي لیکن الحمدلله د پاکستان مسلمانان بیداره دي د کالج او د یونیورسټۍ او د سکول سټوډنټان هغه د ختم نبوت په تحریک کې د ټولو نه مخکې د
مدرسونه روان دي دا تاسو ګورئ دا تاسو چې ناست یې عوام یې الحمدلله نو زما وروڼو تاسو یو مثال قایم کړی دی په دې ټول نوښار کې ما اوس هم دی ته وي چې د نوښار د تنظیم نه مخکې دی کار کولو ما ته پته ده د نوښار تنظیم وروستو جوړ شوی دی مونږ تنظیمونو باندې نوم خپل کېښودل نه غواړو لیکن الحمدلله دا زموږ عقیده ده چې کومه عقیده ده هغې ته به دوام ورکوو تر مرګه به یې ځان سره وړو که نه به وړو اسلام راوړل اسان دي خو سنبالول ګران دي دې دپاره قرآن وایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله ویل اسان دی خو په هغې باندې ټینګ ودرېدل ګران دي دې عقیدې ته دوام ورکول او قبر ته ځان سره وړل غواړي نو قبر سره به هله ځان سره وړي چې په دې عقیدې باندې د جان مال قربانۍ ته تیار شي نن وګورئ دا میدان چې دی دا یو دوو زنانو الله دې ورته اجر عظیم ورکړي ما اوس هم په لارم تذکره کوله یعنی هر خزم نی او هر سړی سړیم نی فارسی کې یو شعر دی نه هر زن زن است اور نه هر مرد مرد است خدا پنج انگشت یکسا نه کرد است نه هر ښځه یو نه هر سړی سړی دا ښځې داسې دي چې یو مثالي کردار دنیا ته پیش کو د ختم نبوت د جومات دپاره او د ختم نبوت د مدرسې دپاره یې دا ځمکه ورکه او بحمد الله اوس باقاعده د عیدګاه دپاره یو مستقل برخه واخیستې شوه نو دا یو مثالي نمونه ده تا او ما دپاره چې خپل ځان مال د قربانۍ نه دریغ مه کوه الله به تا ته دوام درکړي خو چې ته په دین باندې ننګ او ناموس وکې د دین ننګ او ناموس دغه دی چې په دې عقیدې خپل هم ټینګ شه او بل هم هغه ته د دې دعوت ورکه نن زمونږ په دې ملک کې د قادیانیانو اثر و رسوخ د اولې ورځې نه شروع دی سرظفرالله قادیانی بدبخته اولنی وزیر خارجه قادیانی راوختو او زمیندار اخبار کې د هغه دا بیان اوس هم چاپ پروت دی چې هغه د قائد اعظم جنازه مو نه کا چا ورته یې ولې دې ونه کا هغه وی چې یاره مجھے مسلم حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر حکومت کا مسلم وزیر سمجھ لو نو هغه په دې طریقې سره د دې نه هغه د براعت اعلان وکړو نو د کوم ملک بانی نه چې د وخت هغه وزیر خارجه هغه چې کوم دی وتښتي نو دغه ملک بقا او استحکام په شریعت کې دی په اسلام کې دی دا زمونږ د نجات واحده لاره ده مونږ اوس هم حکمرانانو ته وایو چې او حکمرانانو د هوش نه کار واخلئ د قادیانیانو په دجل و فریب کې مه راګیرېږئ ټیک ده چې هغه په دې ملک کې کی پوسټونو باندې فایز دي خو لیکن د قیامت پر ورځ الله ته به څنګه مخامخ کېږئ دا خالد چې کوم کار وکړو نو اوس د خالد دپاره ټول خلک ګم سم ناست دي سم نه وایي خالد څه کړي دي زه تا نه تپوس کوم ای مسلمانه قسم دی تا ته یم بابا ستا پلار ته چې څوک کنځل وکړي ته به څه کې ځان به پې باندې روک کې ځان به پې روک کې نو پلار باندې دومره غیرت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم د نبی مقام هغه ډېر اوچت دی د نبی په سر باندې چې غیرت ونه کړي ننګ او ناموسه نو بس بیا ستا دین او ایمان محفوظ نه دی زما وروڼو د پیغمبر حفاظت ذمه الله اخیستي وه والله یعصمک من الناس او د قرآن او د دین د حفاظت ذمه الله اخیستي ده خو ستا او زما امتحان دی چې مونږ کوم طرف ته کېږو الله خو د پیغمبر خلاف چې پوکي والیو هغه سورسرې تاسو ورته وایئ څه وایي ورته سورسرې ابراهیم علیه السلام اور ته هغه سورسري لاندې د پوکي وال که نه اوس چې تاسو سورسرې وګورئ څه کوئ ورسره وجنئ هر سورسرې او که صرف د عراق
د عراق کې دا کار شوی و لیکن هغه سورسره چې چرته اوس تاسو ګورئ د دې ویښ وباسه نو الله دا دنیا کې یو تا او ما دپاره نمونه ایښي ده چې څوک د وخت د پیغمبر خلاف کوکې به وایي هغه به پرېږدي نه سر به ورته روکې خو لیکن های افسوس چې زمونږ حکومتونه هغه بیداریږي نه او آی روز داسې خلک را پاسي دا اصل کې هغه قادیانیان ستا او زما امتحان اخلي چې دی کې څه غیرت شته او که نه مونږ داړي بیا او بهرحال چونکې وخت ماښام شوی دی او ټیم هم لیټ دی زه په دغه کلماتو باندې اکتفا کوم زه خپله ستاسو شکریه ادا کوم چې دې عظیم مجلس ته تاسو ما ته د راتلو دعوت راکو او بیا دلته د لبکشایي او د بیان زه هېڅ شی نه یم لیکن د دارالعلوم حقاني یو نسبت دی گرچې خوردیم نسبت بزرگ صرف یو نسبت دی د هغې په بنیاد تاسو زما دا ماتې ګوډې خبرې واورېدې الله دې ما ته اول د عمل کولو توفیق راکړي او بیا دا ناسته مجمع چې ده او هغه زنانهو ته هم دعا وکوئ چې چا دا ځمکه وقف کړې ده او نن دا یو عظیم گلشن د هغوی په دې ځمکه کې دغه دولت مزه کوي ښه چې هغه د الله په دین باندې نیچاور کړي الله دې دی دین دنیا اوبا ښایسته وګرځوي او ستاسو ته هم زه آفرین ویم چې تاسو د ماسپښین راسې دلته ناست یئ نه دلته چیکونه تقسیمیږي او نه تاسو ته څه اعلانات کیږي خو لیکن الله د پیغمبر په سر باندې تاسو غیرت کوئ الله دې موږ ته دا غیرت دغه شان نصیب وساتي نکتفي بقدر هذا اخر کې بیا زه د ختم نبوت چې کوم دلته یونټ دی چې دا ډېر قدیم یونټ دی بلکې په نوښار کې اقدم یونټ دی په اسم تفضیل سره جمعي ماده په اعتبار سره نو دی شکریه ادا کوم د یو عالم نوم به اخلم دا هر یو د دې مستحق دی چې هغه ستاسو په وړاندې راشي او دا خبر ځکه دی تاسو کې دا جذبه پیدا کا دی تاسو کې دا جذبه هغه بیداره کا الله دې د دې د ټولو په عمر کې هغه برکات واچوي واخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین